यो लाल वतो او تلو چې کوم دی میدان جنگ میدان جهاد لوی غازی دی لوی مجاهد دی چې کله روانېدو په وخت کې ډېر زر دینار راواغستې د بیبي په غېږ کې کېښودې بیبي زه لاړم د سفر باندې لاړم چې ته به زما لاش وي په دې سفر باندې ځم چې زما د قبر هم مه په تمه کېږه په دې سټحت باندې روان یم چې پته نه لګي زما د مړ خبر به تاله کله راشي کله مدینه منوره ده عظیم مجاهد عظیم غازی د کور نه وځي نو بیبي پسې دروازه بنده کړه خو داسې د دروازه بنده کړه چې زما خاوند به بیا راشي داسې د چوکټ بند کړه چې زما خاوند به په دې باندې بیا واپس قدم کېږدي داسې طرف ته لاړ چې د هغه ځای نه لاشونه راځي د شهیدانو قطره قطره وجودونه راځي یا د هغه ځای کې پته مو ولګېږي کوم غر په غاړه کې دفن شوی دی که په خاورو کې دفن شوی دی که چېرته د سیند د میانو چې کوم دی په ګېډو کې ننوتی دی هېڅ معلومات یې لیکي لاړه بیبي دروازه بنده کړه 1.5 دینار یې حواله کړی زما ستا سره یو امانت دی خیال یې وساتئ زما تا سره امانت دی خیال یې وساتئ علما لیکي 27 سال بعد دا هستی راغی 20 کاله بعد راغی مدینې منورې ته چې کله 20 کاله بعد مدینې منورې ته راننوتو نو لږ یې وویل چې د شپې به کور ته ورشم نو زما دې بیبي ته به سرپرایز میلاو شي خوشحالي به ورته میلاو شي چې سهار راپاسې مه وګوري پوه دا د کوم ځای نه راغلی دی دا کله راغلی دی زما بیبي به ډېره زیاته خوشحاله شي نو جنګي سازو سامان یې په وجود باندې عبدالرحمن تعارف نامه ده فرمایي چې کوم دی ورغی کور ته نو داسې نه وي چې د مدینې منورې کوم دروازې غټې غټې وي یا دیوالونه غټ غټ وي د مدینې منورې وړې وړې دروازې وي واړه واړه دیوالونه وو خو د حیا دیوالې تر د اسمانه پورې رسېدلې دروازې واړه وه پرده یې نه وه یا پرده اچولې شوې وه خو پرده یې د اسمانه پورې وه دروازه یې تر د اسمانه پورې وه نن دروازې غټې شوې خو حیاسې شوې دیوالونه غټ شول خو حیا شي شوله قسم دې زما او ستا حیا چې کوم دی لاړه په بازار کې تقسیم شول په مارکیټونو کې چې کوم دی زما او ستا حیا لاړه تقسیم در تقسیم شوله او زما سپین ږیرو دا خبره یاد ساتئ مشرانو دا خبره یاد ساتئ که کوم پلار سترګې پټې کړې یو خبره اګنور کړه یو خبرو باندې چې کوم دی خپلې سترګې پټې کړې او خولې پې چپ کړله چې ستا لور هغه جامې اچولي چې هغه بې حیایي که ستا خور هغه جامې اچولي چې هغه بې حیایي ستا لور هغه لوپټه اچولې چې په هغې کې ویښته ښکاري ستا خور او ستا بیبي هغه لوپټه اچولې چې په هغې کې ویښته ښکاري ای حاجي صاحبو ای مولوي صاحبو ای پیر صاحبو ای تبلیغي صاحبو چې تا پې سترګې پټې کړي نو چې څنګه قهر او غضب په دغه لور کې ورېږي دغه رنګه ورسره په دې حاجي صاحبو په دې مولوي صاحبو په دې تبلیغي صاحبو سره یو شان ورېږي آیات ساتي من رأى منكم منکرا فلیغیره خو لاس وکولی شي که په دې ځای کې لاس کار نه کوي ولې دا ورانې لوپټه په سر کړي ولې دا ګنده جامې کړي ولې دا بې حیا جامې کړي دي ته سړی چې زه په نفلونو باندې خلاصم غرب 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 او نفلونو کو دانګه او په کور کې خیر دی که څه کېږي نو خیر دی که په کور کې څه کېږي نو خیر دی تپوس به الله کوي تپوس من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده که په بازار کې دې اوس نه رسېږي نو پرې خپل لور خو دې رسېږي پرې خپله ښځه خو دې رسېږي وان لم یستطع فبلسانه نو ظالمه په ژبه هم نه وی دې په کور کې په ژبه هم نه وی دې لور ته نه وی دې ښځې ته نه وی دې ورېرې ته نه وی دې خوځې ته نه وی دې لمسۍ ته نه وی ولې بې حیا جامې ستا لمسۍ اچولي دي ولې دې لور بې حیا جامې اچولي دي ولې هغه جامې اچولي چې بل ځان متوجه کوي چې ما ته وګورئ ما دا جامې اچولي ما ته وګورئ ما دا جامې اچولي ستا لور دا جامه اچوي چې زما لور دا جامه اچوي چې خور مې اچوي چې په دې ګناه باندې دې سترګې پټې کړې په دې ګناه کې ورسره کامل به کامل ته شریک وي ځکه ولې خوله چپه کړې ځکه ولې خوله کنټرول کړې عرض مې دا کړ حیا پردې اسمانه پورې رسېدلې مدینه منوره دې د شپې کور ته ورغی نه چې کور ته ورننوتو په کټ کې یو نوجوان په کټ کې یو ځوان فرمایا عبدالرحمن چې کله ورغی دا نوجوان یې د ګریوان نه ونیو ځوان څوک چې
زما کور کې پروت دی زما د کور داویدار جوړ شوی د عبدالرحمن ملک صلی الله علیه دا سو زما کور کې پروت دی چې دا نوجوان کله را پاسېدو عبدالرحمن ګریوان نه داسې ونیو ویل ته څوک یې چې په نیمه شپه باندې زما کور ته راغلې نه دې د چادر خیال ساتو نه دې د چار دیوارې خیال ساتو نه دې د حیا خیال ساتو نه دې د پردې خیال ساتو په نیمه شپه باندې زما کور لراله پلار وی زما کور نوجوان وی زما کور شور جوړ شو پر شور کې د بیبي د کمرې دروازه کولا شو د 27 سال نظر په خاون باندې ولګي 27 سال بعد د خاون چهره ولیدا आवाज ورکو بچړیا د پلار د ګریوان لاس لرکا د پلار د ګریوان لاس لرکا پلار چې واړې دل چې دامي د زړه په کړه دا زوی چې واړې دل چې دامي پلار دې یو بل ته ترغاړه د مینې غاړه ملاو کړه د محبت ملاقات یو بل سره کو پلارم کې نست زوی هم کې نست بیبی هم کې نستا چې کله نا ټول کې نستا تذکر شروع شوا خاوند بیبی نه تپوس کوي 30,000 دینار مې تفریق کړو 1,500 روپۍ دې په سبا مې ولګولې زندگی را باندې څنګه تیار شو ژوند څنګه تیر شو دوی را بحث مباحثه دیکھیں مسجد نبوی میں آواز راغے اللہ اکبر اللہ اکبر چل اللہ اکبر آواز مسجد نبوی راغے زي مسجد نبوی روان شو بیبی خپل خاوند تراسو کړه زما خاوند ته 27 سال ژوند څنګه تیر شو 30,000 روپے په سبا مې ولګېدې زما خاوند مسجد نبوي کې مونږ ادا کا درته 27 سال تاریخ په بیان کوم لوګم را باندې تیر شوی دا تندم را باندې تیر شوی وا سار نبوي چوکټ سارو چې زما خاوند راشي زما خاوند تر سبا پورې مې دروازه سارله چې زما خاوند راشي شپې او ورځې را باندې تیر شوی دي ما د دروازې ډېره تماشه کړې ده د 27 سال تاریخ به درته بیان کوم مسجد نبوي کې مونځ ادا کا چې راشي نو بیا به ته ټول درد بیان کومه راشه مونځ ادا عبدالرحمن مسجد نبوي ته روان شي الله دې موت سبوزي الله دې موت سبوزي یو درخواست ادا کړه یو درخواست ادا کړه حرمين تبر دعاء وكيش الله يرزقه الله يرزقه يا رب سوق ده پکم نگاه ګوري زم کې يهودي کی جنټه د خدای دی ناکام کی څنګه علاقه عالم دی هغه ول هغه شاګرد هغه ول خوب پیولې او خوب کې مې ځوان جهان سردار کولیدو په یو کولا میدان کې کوم د ځوان جهان سردار ناس دی او د سترګو له اوخ کې راوځي چې وچاش طالب وي زور على ما تقتل ده الله حبيب تقول جاي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې د خپل امت ته خبره د خپل امت ته راځي چې الله حبيب ما خطبكم بطاوت الله کیسه چې الله محبوب ما خطبكم ما تعمل کېږي يا صاحب قسمت الله حبيب انا الله محبوب ده تاجي فورا استمر صار فرض الله ترك جراك تاجي من اسمه لا سوره قرتك اللهم اطرحك اللهم اطرحك اما عائشه فرمای په سجده کې نه الله نو مختل کول دا اخر السلګوکي چې وفات کېږي جبريل اسرائيل عليه السلام ته فرمای اسرائيل زما امت کمزور ہے زما څومره امت دې راوړي د پر سخت راوالو نه په محمد رسول الله نمبر انا خبركم نقول اگر طرف پر جو درد دیا ہے اپنوں نے دیا ہے غیروں سے گلا کون کرے گا جو زخم دیا ہے پوروں نے دیا ہے کانٹوں سے گلا کون کرے گا
درس بلّا كده درس على بلّا كده غير ما بدي يلسوا زمن كافر نسجله وكم زمن يسوع نسجله وكم زمن يسيح نسجله وكم زمن يهودي نسجله وكم بل محمد رسول الله خطأ محمد رسول الله خطأ الله خطأ أوي فرمایا طالب ويدار جهاد سردار فرمایل چې خپل امت نه خطایم یو زما امت به حیا شوه به حیاي نه پکې دی دیم زما امت ګيري ولې خره زما امت ګيري ولې خره خپل امت نه خطایم زما امت ګيري ولې خره خدا را زره دې مينت کو زره کا سوال کو زره ته شاری کو زما چې کوم زما دا پیغام زما دا आवाज د خطیب आवाज مګړي دا مقرر आवाज مګړي زره پیغمبر علیہ السلام د دې چپړاسي یو چپړاسي आवाज وکړه چې په ګیره باندې چاړه لا پاسه کېږي نو تاسو چې دا زما په مخ باندې پرته قسم دې راستا په مخ باندې نه دا د محمد رسول الله په ژوند باندې لا پاسه کې خو بګیره اختلاف دلار شي نو هغه ظالمانه ویړې ته گزار کی ظالمانه مردارو ته گزار کی نو زوی د ګیره د اختوام د الله درکوي چې یا الله تو خساره پیغمبر سنت طریقو د ما سره سوکړ ولي ترى محمد رسول الله ولي ترى قوي ذان نهار سردار جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهر حال الله الحرمين ما تصدقوا لاوكي الله الحرمين ما تصدقوا لاوكي عبد الرحمن فرمای منزل العالم موسم ادا د منزل بعد یو نظاره یو کتل یو کتل مې وکړه چې ګورم یو نوجوان کې ناس یو عالم کې ناس یو محدث کې ناس یو لوی استاد کې ناس طالبان رامل لګي چې لاس کولو چې تندخ کولو طالبانو تکي ناس فرمایي حدیث سره شروع شو قال حدثنا فلان بن فلان چې په شاګردانو کې امام مالک رحمت الله علیه ورته کې عظیم شاګرد هم ناس د حدیث سره شروع شو عبد الرحمن فرمایي سب کې ناس ما یا الله دا سوق دې جای تندخ کولو یا الله دا سوق دې جای لا سن کولو په سب کې مې بوختلو چې دا سوق کې ناس دا د حدیث سره کې بلې دا سوق دې جواب یې راو فرمایي چې نه پیژنم ما چې نه پیژنم دا چا زوره راته فرمایي کا جان دل پلار تلے دے میدان جہاد پر دل پلار تلے دے میدان کارزار پر 27 سال اس پر جلا پلار راغلے نرے نہ جانے دا پلار بدا بچڑے بینیوں کنا نہ جانے دا بچڑے بدا پل پلار بینیوں کنا دل پلار نام عبد الرحمن دادا بچڑے دے امام ربیع الرائے رحمہ اللہ محدث مدینہ مدینہ محدث امام ربیع الرائے رحمہ اللہ امام ربیع علیہ دار مدینہ محدث دے دار اپلار بچڑے جپلارے جکم دے اللہ پلار کے تلے دے میدان جہاد کے لئے صحابنا پشوے میرے دار اپلار بچڑے عبد الرحمن تعرف تدا خبر وورے دا نور عباس دو یو نظر پر خپل بچی باندې واچو نو بچی په شونډ باندې دو چې قال رسول الله صلی الله تعالی وسلم دا خوند دا مزارا دې مزه نو خبر نه یو قدر زر زر در شناست قدر جوهر جوهری